أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه چونکه دا دریوانا قومنا مشرکین مکہ یهود و نصارا دې ټول وی چې ابراهیم علیه السلام زموږ مشر دی نو اوس قرآن هغوی ته حالات او واقعات د ابراهیم علیه السلام بیانوي او دا ورته وایي چې ابراهیم علیه السلام چې کوم دین پیش کړی و هغه تاسو پرېښودی دی ومن یرغب او څوک مخ اړوي عن ملت ابراهیم څوک دی چې مخ اړوي د ملت ابراهیمي نه رغبت اصل کې ویل کېږي مینې ته توجه ته لیکن کله چې د دې سیله عن راشي نو معنا بې رغبتي رغبت نه کول مینه نه کول ومن يرغب څوک چې مخ اړوي عن ملت ابراهیم د طریقې د ابراهیم نه الا من سوا د هغه چا نه سفیه نفسه چې ځان یې بېوقوفه کړی سفیه چې کوم عقل کړی نفسه ځان خپل یو سړی ځان کوم عقل کې نو هغه بیا د ملت ابراهیمي نه مخ اړوي ولقد استفیناه او یقینا چون کړو ما دې منتخب کړو ما دې اصل کې استفا د دې چې کوم ماده دا صاد فا واو دا او د دې معنا یو شی خالص کول او صفا کول ولقد استفیناه او یقینا دا ابراهیم علیه السلام خالص کړو مونږه د ځان لپاره مونږ خالص کړو صفا کړو بالکل پدې کې شرک نه او پدې کې رغبت چې ده مخلوق تا الله په مقابله کې نه ده خالص تا الله ولقد استفیناه یقینا غره کړو مونږ دې په دنیا کې و انه او بشک ده په آخرت کې لمن الصالحین دا هغه خلکو نه وي چې کوم خلکو خپل اصلاح کړی دا کم خلکو چې دنیا کې خپل اصلاح کړی دا ځان د نفس ته اتباع نه بچ کړل د مخلوق ته اتباع نه خالق ته ځان والا کړی دی اذا قال له کل چویدتا ربو رب ددا اسلم تابدار شدما اسلم تابدار شا قالو وید اسلم تو تابدار یمزا لرب العالمین دپار در رب د مخلوقاتو چې د ټول جهانونو کم پالون کې نه زاغت تابدار یما ووصا او وصیت کړو بیا پدې خبرې سره ابراهیم علیہ السلام بنی زامن اخبرتا و یعقوب علیہ السلام یا بنی اے زامن زما ان اللہ بشک اللہ باب استفا لکم الدین خالص کڑے دے دپار استاسو دین یعنی میناورٹی دین چې کم د مولیانو دے آغا اللہ رب العزت داغین تاسو بچ کڑی ہے او د خپل پیغمبرانو په ذریعه خالص دین تاسو ته درکړی دی ان الله بشک الله پاک استفا ورکړی دی لکم الدین د پار استاسو دین اسلام فلا تموتن نممری تاسو الا مگر وانتم پداسی حال کی چې تاسو مسلمون د الله فرمانبرداری کوونکي یې چې نه د خپل نفس بندیانی او نه د مخلوقاتو خالص د الله بندگانی د الله په اطاعت کیږي بدا سے حال دې کدا سمر راشي ام کنتم یا وای تاسو شهدا حاضر اذا حضر کل چې حاضر شو یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام تمر اذا قال کل چې ویلو د لبنی زامن خپلوتا
ما تعبدونا دچا بندگی وکوي دچا غلامی وکوي من بعدی زمان رستا دسی پلارانو می چې هغه سره فکر د اولادي چې زمان رستا په کم دین عمل کوي دچا عبادت وکوي دچا غلامی وکوي او نن سبا د خپل اولاد د پاره چې کوم فکر د مشرانو سره او د مور او پلار سره هغه دای چیرې کار باندې سکے او خوري بس کاروبار وای سي څنګه بجوان تیرې د آخرت وسره فکر نه داغه د دین وسره فکر نه تاسو ورته یاد دهانیم کوي نو پاغه باندې څه عمل نه کوي ځکه چې د خپل بچی د پاره حدیث کې راځي د ټولو نه بهترین تحفه دا ده چې هغه د دین ادب وخه دین ته رانیز دې کې دین ورته وخه کله دنیا هر پیر ځوانه باغو کې لیکن چې دین دی ورته نه خیر خوله نو تپلار نه طبيعت دشمنی دا اخرت ولا تبا کې اذا قال کله چې ویلو لبني یا بچو زامن او خپل تا یعقوب علیہ السلام ما تعبدون دچا عبادت وکوي دچا غلامی وکوي من بعدی رست زمانہ یعنی د زمانہ مرد رستا قالو اوی زامنو ددا نعبدو عبادت بقومنگا غلامی بقومنگا الہ کا د الہستا د حاجت رواستا و الہ آبائکا او د حاجت سر کون کو د حاجت سر کون کی د مشران استاد پلار او نکستا استا کم پلار او استا نکونه کمو دا وی چې کم الہ ہو یعنی اللہ بس خاص دا عبادت وکاو او مشران تاسو کو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابراہیم اسماعیل و اسحاق علیہم السلام الہ واحد دا ایک یو عبادت یا ایک یو اللہ عبادت وکاو دا ایک یو الہ عبادت وکاو ونحن ومنغا له خاص دغه الله مسلمون تابعداري کول کیو تلک امه دا یو ډلوا قد خلت چې تیر شوی دا د دنیا نه په مر سرا لها د پار د هوی اجر دې ما د هغه عملونو کسبت چې هغه کړه دې کسبت چې هغه کړی دی ولکم او د پارستا سو ما بدل دا د هغه عملونو کسبتم چې تاسو کړی دی ولا تسالون او تاسو په ونه کړی تاسو نه اما بغار دا هغه عملونو کې کانو یعملون چې هغه کړی دی وقالو او وی انبیاء دا دعوت کړو چې مسلم شي او هغه د ځان د پاره د ویلو چې زمون تعلق د اسلام سره دی موږ مسلمین یو لیکن يهود او نصارا دا وی هغه طریقه پرې خدا وقالو او يهوديانو کولو هودن شي يهوديان او دارنګي وقالو کولو نصارا دا دوړو ته وقالو راغله ده قالو کونو هودن ویلو یهودیانو چې شی یهودیان او ویل نصرانیانو چې شی نصارا تهتدون هدایت باندې عمومي پسملار باندې روان شي یعنی یهودیت او نصرانیت د دې تعلیم دی شروع کو لکه نن دې دور کې بغړېدل استاد کو مليان چې دې سو کوئی دیوبندیان چې سو کوئی بریلیان چې سو کوئی الیادی چې سو کوئی شیعه چې سو کوئی سنیان چې دانوی چې الګ اسلام تاسو دین دی اسلام سره خپل تعلق جوړ کې دا تاسو دین دی پھر قواریت نه منګي دا خوې د يهوديان او نصاراو دا وې دا فرقې جوړې کړې وي وقالو او دې کونو شيهودن يهوديان او نصارا یا نصرانيان تهتدو نو بمې سملار قل ورته ویا پیغمبر بل ملت ابراهیم بلکې طریقه د ابراهیم علیه السلام حنیفا یسودا حنیف وای چې د ټولو طرفونو نظام کټ کې یو طرف ته شي یعنی یو الله شي لکه سورہ انعام کې راځي
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. یعنی زما صلات او زما بدنی عبادت او زما جاری عبادت او دا رنگی زما جن او زما مرګ هغه رب العالمین د پاره دی. دا اوسو شریف نشته دی وانا اول المسلمین او زړه ټول نمخ کی د دې خبر اقرار کوم چې ځا الله ته تابع ما دا منل د تابع ما د مخلوق حکم نه منما. قل ورتو یا بل ملت ابراہیم بلکہ دین د ابراہیم ملت ابراہیم حنیفا یقصود حنیفا خالص دے وما کانا او نو دا ابراہیم علیہ السلام من المشرکین دا مشرکانو دا ڈلونا چه کم ڈلو کی شرکو ابراہیم علیہ السلام دا غوی نجدا شیعو غیرت و قازان کی حمد پیدا کا تب دا ڈلی نجدا شیع عقیدہ کی شرک دے باعمالو کی شرک دے او دا دال سے خلقو مرگرتیا ہوگا چه دا غوی عقائد دا شرک نپاکی زکر دا ملت ابراہیمی دے او د دې حکم الله کړه د سورې نحل کې ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله فرمایي بیا ما وحی وکړه تا چې د ملت ابراهیمی اتباع کا هغه د مشرکانو نه نو. قولوا اے مومنان او ټول په جمع باندې آمنا ایمان راوړل دې مونږه راځي د دې ډلو نه جدا شي او دا سی وای ټول آمنا ایمان راوړل دې مونږه بالله بالله باندې دا سره مخلوق نه شریکو او ما او هغه کتاب مونږ ایمان راوړل انزل چې نازل کړی شوی دی الینا مونږه وما انزل او ایمان راوړل مونږ په هغه چې نازل کړی شوی الی ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیہ السلام دا او اسحاق علیہ السلام دا او یعقوب علیہ السلام دا والازباط اولاد دا غتا وما او ایمان راوړل مونږ په هغه کتابونو باندې اوتی موسی چې ورکړی شوی موسی تا او عیسی او عیسی علیہ السلام دا وما اوتی النبیون او ایمان راوړل مونږ په هغه څه چې ورکړی شوی پیغمبرانو نور ته امر ربهم د طرفه درب د خپلنا نو دا بل سم لا سم ایمانی چې ما په خپل پیر ایمان راوړل ما په خپل خدای ایمان راوړل او ما په خپل شیخ ایمان راوړل چې هغه سو یا په منم نه لوی قولو وای لا نفرقو جدائی نراول مونږه بین احد فمن د هچا کې منهم د دینا دا ټول انبیاء منو دا ټول کتابونه د الله منو او الله منو دا دې دین او نحنو امونگا له خاص دغه الله مسلمون فرما برداری کوونکیو نو وس وخت شوتا فإن آمنوا نو ایمان راړو دی خلقو به مسلما پشان د ایمان هغه آمنتم چې ایمان راوړل تاسو یې صحابه او چې ایمان راوړل تاسو یې مؤمنانو به په دې کتاب باندې فقد اهتدوا روان شول دی پس ملار باندې کدا سی ایمان هی قسم چې د پیغمبرانو ایمانو د صحابه ایمانو په دې کتاب د الله د آخري پیغمبر ایمانو په دې کتاب او د صحابه ایمانو په دې کتاب نو یقینا دی به هدایت باندې شي بیا هدایت په عمومي پس ملار وي و ان تولوا او کمخ وغرزوا دوی فانما نبشکا هم دی فی شقاق بمخالفت کی دی شق یا شق وی او شیط چودلو تا یعنی دا سی سخت مخالفت کی دی تب وی جبردست کئی دی چه قرآن بیانے توحید بیانے نکو پڑھ سی دی فانما نبشکا هم دی فی شقاق بمخالفت کی دی نو پروا مکو پیغمبران فسیکفیکهم اللہ زرد چه کافی بشی اللہ استاد پارا دقینا استاد پارا بکافی شی اللہ دقینا او دیو مانا فسیکفیکهم اللہ نو زرد چه اللہ ببچ کی تا دقینا دقی پروا مقوا
وهو السمیع العلیم الله خاوریدن کے حق والے صبغت اللہ رحمد اللہ یعنی موږ د الله رنګ اختیار کو تاسو ګورئ زمون په وینا کې زمون په عمل کې زمون په کړو کې په هر شي کې د الله رب العزت حکم دی دا الله دین وای مؤمن دې ته وای دا نه دي آدا دې در آدا غټیر جماعت کې مؤمن او چې بار روزي بیا نور شي دی جوړ شوی او د ایمان دا وای عقیده د شرک نه پکړای نه ځان رنگ د الله پران کې صبغت الله رحمد الله ومن احسن او سو خستد من الله دا الله نصیحتن برنګي د بل چا رنگ پزان باندې ما چوا دا الله د رنگ خسترم د چا کې دي شي او دا الله رنگ سره اسلام ونحن امم له خاص دغه الله عابدون عبادت کون کیو غلام کون کیو نو اس اعلان ہوگا قلوا یا پیغمبر اتحاجوننا اے جگڑی کوئی تاسو دم سرا فی اللہ ببارد اللہ کی منگو یو اللہ یو دے دا اسمان از مقاق پیدا کردی دا ټول مخلوق داغ دے او واقع اختیارم داغ دے تاسو دم سرا جگڑی کوئی وهو او حال دا دے چه دا اللہ ربنا رب زمون دے وربکم او رب ستاسو دے امړو نمه غواړي د پیرانو نمه غواړي د انبیانو نمه غواړي تعویذونه غاړو د ما چوي د جادو نمه یریږي د دم او د نظر نمه یریږي خپل رب پیژنئ او هو دا الله ربنا رب زمون دے وربکم او رب تاسو دے ولنا او د پار زمون اعمالنا عملنا زمون دے ولکم او د پار تاسو اعمالکم عملنا تاسو دے جم زمون سره مکوئ چې موږ تاسو سره جم لګاو بس تاسو خپل بیان کوئ موږ خپل بیان کوو تاسو خپل دلیل پیش کوئ موږ خپل دلیل پیش کوو ونحن او موږ له خاص دغه الله د پاره مخلصون ځان خالص کوو دغه الله سره بل څوک نه شریکو دو نمبرې نه کوو ځکه چې بدلو کې وبواچي نو دغه سړی خنه دی بیا نو چې توحید کې شرک ملاو کې نو دا سړی هم خنه دی دا خالق سره چې مخلوق ملاوږي نو دا سړی هم خانه دی دا دو نمبر سړی دی ونحن ومن له خاص دغه الله د پاره مخلصون ځان خالص کوو ام تقولون یا وای تاسو یعنی دا الزام لګوي تاسو ام تقولون یا وای تاسو ان ابراهیم بشک ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام والاسباط اولاد دی کانو هودن هو یهودیان او نصارا یا نصارا یعنی یهودیان وی چې دا انبیاء یهودیان استغفر الله الیاذ بالله او نصرانیان وی چې دا انبیاء چې څومره دا نصارا و لکه نن عمر سره وی زما دا ډله چې دا پیغمبر په دې ډله کې و یعنی دومره زیاته او ظلم او درو قل ورته وایا پیغمبر انتم ایتاسو عالمو خپوئے گئی ام اللہ یا اللہ پاک اللہ خپوئے دے یا تاسو خپوئے اللہ وی چې هغه يهوديان ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا هغه يهودي او نصراني هو سورۃ آل عمران کې او ته چې هغه يهودي او هغه نصراني هو ومن ظلم وسوء دلو ظالم ممن ده هغه چانا کتما چې پټکړې شهادتن حق بیان چې پټکړې حق بیان عنده چې د سره من الله د الله د طرفنا د الله کتاب کتل دي او په مسله پوهه دي خو بیا ما کوي پټي وما الله ان الله بغافرين بخبر عما داغ عملنا تعملون چې کوي تاسو تلک امتون دا یو ډلوا قد خلت چې تیر شوی د دنیا نه په مرګ سره لها د پاره د دې اجر دې ما د هغه عملونو کسبت چې دې کړی دي ولکم او د پاره تاسو ما بدل د هغه عملونو کسبتم چې کړی دي تاسو ولا تسالون او تپوس بون کړی تاسو نه اما فبارد هغه عملونو کې کانو یعملون چې هغه کول سيقول السفهاء زرد چې وبوي به وقفان کما خلق من الناس دخلنا پیغمبر تا او صحابه الله تسلی ورکړي چې کله مکه ته پیغمبر علی السلام لاړو
نو لا حکم نو راغلی چې قبله کومه یو ده. مکه نه چې مدینه ته لاړو، مکه کې به پیغمبر علی السلام خانه کعبه ته مخ کوو، ځکه چې الته خانه کعبه وا او حکم لا نو راغلی. لیکن چې کله مدینه ته هجرت وکړو نو الته يهودو او هغوی به بیت المقدس ته چې مخ کوو. نو پیغمبر علی السلام هم بیت المقدس ته مخ کول شروع کړل. تقریبا 14 ولس میاشتې احادیثو کې راځي پیغمبر علی السلام بیت المقدس ته مخ کړی دی، ځکه چې لا وحی نه راغلی. د دې نه وروسته بیا وحی رااله چې پیغمبر مخ چې دی هغه قبله ته یعنی خانه کعبه ته وګرځوا. نو یهودو چې دی او دارنګ نصرانیانو اعتراضات شروع کړل چې دا لاسم پیغمبر دی، لاول زمون قبله ته مخ کو وځي بل طرف ته قبله ته مخ کو. سيقول السفهاء زرد چوبوي بوقفان من الناس دخلقنا ما ولاهم سشوان ولا مؤمنان عن قبلتهم التي دديد قبلنا الذي دها قبلنا كانوا جودي عليها باغباني. قل ورتو يا يو جواب دار لله المشرق مشرق دا الله دے والمغرب مغرب دا الله دے. یهدی توفیق ورکي الله پاک من یشاء چاته چې وواړي الی صراط مستقیم د سمیلاري سمای الله سملار چاته چې وواړي. یهدی خودنه کوي من یشاء چاته چې وواړي الی صراط مستقیم د لارې سمې. وکذالک او دارنګ جعلناکم جوړ کړی ما تاسو اے مؤمنانو امتن یوډلا وسطن ورا بهترین، یعنی افراد او د تفرید نه تاسو بچی امت وسط دی ته وای چې نه تاسو کې افراد دی او نه تفرید، نه زیاتې نه کمې، چې څه الله وای او رسول تاسو ته کوي هغه کوي تاسو بس. وکذالک او دارنګ جعلناکم غرزولی تاسو ما جوړ کړی تاسو ما امتن وسطن امت درمیانا امت بہتر امت غرا لتکونو د پار د دې چې شیتاسو شهدا حق بیانونکي علی الناس خلقتا. ډیر داسې مترجمین او مفسرین دي چې دا قیامت ته اړولې ده، دا قیامت نه دی دا دنیا کې ده. لتکونو د پار د دې چې شیتاسو شهدا حق بیانونکي توحید بیانونکي قرآن بیانونکي علی الناس خلقتا ويكون الرسول او شدا پیغمبر د الله علیکم تاسو ته شهیدا حق بیانونکي. دا پیغمبر به تاسو ته حق بیانې توحید بیانې د الله کتاب بیانې دا مسله به تاسو خلکو ته بیانوي، دا به تاسو لازم دي. وما جعلنا القبلة التي او ندغر زول من قبلة آغا كنتا چويتا پیغمبر علیها باغی باندې الا مگر دپارا لنعلم دپارا ددی چی ظاہر کو مونگا الا مگر لنعلم دپارا ددی چی ظاہر کو لی مانا دپارا نعلم چی ظاہر کو مونگا من ها سوگ یتبع الرسول چی تابداری کئی در رسول ممن دها چانا ینقلبو چی آوڑی علاقی بئی بکندو پلو باندی. پتہ ویو لگی چې ته پیغمبر منی او کنا، چې څوک د پیغمبر اتباع کوي نو دا پیغمبر منی، چې څوک د الله حکم منی نو دا پیغمبر منی، دا رسول منی او دا الله منی. نو حکم د دې لپاره الله ایثار کو، یعنی دا الله کولای شو چې سم مکه ته تلو مدینه ته تلو الله فورن حکم را لګره، لیکن یو شپارس ورځ کې الله ایثار کو د پاره دې چې پیغمبر اتباع سو کوي د الله حکم سو منی دا ظاهر ول دپارا حکمت الله ذکر کئی. وَإِنْ كَانَتْ أَوْ يَقِنًا وَإِنْ كَانَتْ اگر چیو دامن لَكَبِيرَةً دیر گران، یعنی چې سړی او قبله پرې دی او بل ته مخ کوي او د خلکو تانه او بیا غورونه بیا غته کیږي، آسان کار خو نه دی. وَإِنْ كَانَتْ اگر چیو دا کار لَكَبِيرَةً دیر گران الا مگر ندے گران علی الذین پاک کسان باندې حد الله چې الله ورته لار سم کړي، چې الله ورته توفیق ورکړو.
وما كان الله او ندی الله پاک لیضيع چې برباد کی ایمانکم ایمانون استاسو. دا حکم الله دې په نور علیه چې تاسو ایمان نه ضایع او برباد کی. دا تاسو امتحان و چې مؤمن څوک دی او دروژن څوک دی، منافق څوک دی. ان الله بشک الله پاک بالناس بخلق باندې لرؤوف ډیر مینا کول کې دے، رحیم خاص رحم کول کې دے. قد نرى یقینا بنمما تقلبا اوڑے دل وجہ کا دمخستا فی السمائی باسمان کی، یعنی فی بمانا الہ، فی السمائی آسمان دا چی تخبر اسمان دا مخارک دا وحی انتظار کے. فلنولینکا نو یقینا وابڑو منگتا قبلتن حاغ قبلیتا ترداها چی خوشانا بیت پاغ قبلی باندی، یا ترداها چی تخوخی آغا قبلہ. دوڑا طریقے سر مانا کی چی آغا قبلہ ستا خوخلا یعنی آغا خانہ کعبہ. او دا یاد ساتھ چی خلق وی قبل اول دادا و قبل ثانی دادا، دا ټول دروغ دی. وړاندې قبله د آدم علیہ السلام نواله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا خانه کعبه ده، بل قبله نشته ده. هغه شپږ زولس میاشتې چې پیغمبر په مدینه کې بیت المقدس تا یا مسجد اقصی ته مخکړه او مونږ کړه، هغه سوهی نه و، هغه اتباع صرف د اهل کتاب و، د وحی انتظار او وحی لا نو راغلی. نو اصل قبله یو ده، دا لوی لوی مليان نه نړم دي، قبله اول او قبله ثانی دا ټول درو دي. قبله یو ده. فولی نواړوي پیغمبر وجهک مقبل شطر المسجد الحرام، مسجد حرام طرف تا، وحيث او کمزه کې چې مؤمنانو، حيث وحيث او کمزه کې چې ما کنتم یی تاسو مؤمنانو. فولو نواړوي وجوهکم مخون خپل شطره مسجد حرام تا. وَإِنَّ الَّذِينَ او بشکها کسان اوتوا الكتاب چې ورکړې شوی دی ورته کتاب، ليعلمون بخبويږي انه الحق چې دا قبله یعنی خانه کعبه حق ده من ربهم د طرفا درب د دینا. دا دومره کمقل خونه دي ته پته نه ده چې دا خانه کعبه د مسجد حرام دا ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام د تعمیر کړو، بنیادونه ولې خو دي ته خپته ده. وما الله وندي الله پاک بغافل بخبر عما دا يعملون چدی کئی. ولئن اتيت الذين كثرات لو کہا کسانو تا اوتوا الكتاب چې ورکړې شوی دی ورته کتاب، بكل آیت بهر دلیل سرا. پدې طریقې معنی کی او پدې طریقې سره ولئن اتيت الذين او قتر راوړې هغه کسانو ته اوتوا الكتاب چې ورکړې شوی دی ورته کتاب، بكل آیت هر دلیل. لیکن پدې کې بابا بیا چې دې تا زائد شي ما تبعو دې تابعداري نه کوي قبلتک د قبله استا، وما انت او نه ته پیغمبر به تابعین تابعداري کوونکې قبلتهم د قبله دې، وما بعضهم او ندی زنی دبی بتابعین تابعداری کوونکې قبلت بعضین د قبله د بعضو آپس کې دا یو ندی. ولئن اتبعت او کچیتا اے پیغمبر تابعداری وکړه اهواهم د خواهشات د دې د الله کتاب دې پرې خود او د دې خبرې دی ومنلې. من بعد ما رستداغین جاءک چراغ تا تا من العلم د قرآن پوها، دا الله د کتاب علم او پوها د تراله او بیا د دې خبره منه. انک بشکتا اذن پدغ وقت لمن الظالمین دا خلقنا به چې په خپل حق کې کمې کړي دي خپل نقصان وکړي. الذين ها کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړه د ما وې ته کتاب، یعرفونه بیجنی دا قبله کما یعرفون لقسم چې بیجنی دی ابناءهم بچ خپل زامن خپل. لکه زامن کی سره نه خطا کی او بیجنی دا چې دا قبله بیجنی دا خانه کعبه حق ده. وان فریقا او بشک یوډلا منهم د دینا د دې مليان یوډلا دا سیدا
لیکتمون الحق ضرور پټي دی حق وهم يعلمون او حال دا دې چې دی پويږي الحق نوار بیا الحق حق من ربک استاد رب د طرف نه دی عجیب خلق دی چې حق ورته بیانې تا سره جنگ کوي الله وی دا حق د الله د طرف نه دی جنگ چا سره کېدا الحق حق من ربک د طرف د ربستان دی فلا تکونن نمکگت من الممترین د شک کون گنا سبحانک اللہ